بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام و در الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. پرون موږ وضاحت کړو چې دا مغربي فکر فلسفه څومره خطرناکه ده. د خطرناکۍ یو څو وجې موږ ذکر کړې. مولوي صاحبانو اوله وجه سوه دا یو مکمل ضابطه د حیات ګرځېدلې د مولوي صاحبانو. قدیم یوناني فلسفه چې وه غیر مربوطه وه. مولوي صاحبانو دا مکمل یو نظام د حیات لري. دویمه وجه دا وه چې دا جدید مغربي فکر فلسفه د دې دایره ډېره وسیع ده. چې دا دایره ډېره مطلب دایره وسیع مطلب دا دی چې د هر څه کې د کاري نه کار هلته څه کار کې هم د کاري. او دا عوامي فلسفه د عوامي هغه نظریه ده. نو مولوي صاحبانو نو ټول عوام د نه څه متاثره شوي دي. درېیمه وجه دا وه چې د دې نه وروسته د دې جدید مغربي فکر فلسفې نه وروسته مادي قوتونه او وسایل موجود دي چې هغه د دې د خورولو دپاره څه کېږي په کار راځي او دې دپاره کوي. مولوي صاحبانو څلورمه وجه دا ده چې هغه شاعر د ډېر ښایسته دي. عوامو دوکه کولو دپاره ډېر ښایسته نومونه استعمالوي. ازادي ده، مساوات ده، ترقي ده او داسې نور قسمه روشنخیالي ده، انساني حقوق. تاسو عمره نمونه چې تاسو اورئ که نه انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی. دغه د دې مغربي فلسفې په بنیاد باندې دا ښایسته نمونه استعمالوي د دې دپاره چې څه وکړي خلک ځان طرف ته راغب کړي. مولوي صاحبانو پنځمه وجه به نن وایو که نه مولوي صاحبانو نن درس کې نیمه پاتې شوې وه. نو پنځمه وجه دا ده مولوي صاحبانو چې دا جدید مغربي فکر فلسفه چې ده نو د اسلامي دا څومره چې مولوي صاحبانو اصطلاحات دي د دې شکل بدل کو. سیو کو دا څنګه بدل کو؟ دا د مستشرقینو کله چې مستشرقینو د اسلام مطالعه وکړله نو مستشرقینو د اسلام یو داسې ماډل دنیا ته پیش کو چې دا د مغربي فکر فلسفې سره بس برابري. دې کې هېڅ اختلاف نه. ځکه اوس ډېر خلک په دې مغربي فلسفه نه پوهېږي او یاره دا خو د سیکولرزم خو د اسلام نظریه ده، ارتقا وایي د اسلام نظریه ده، لیبرلیزم، سوشلیزم، دا څونه نظریې چې دي نو دوی به داسې علما تیار دي دې دپاره په دې ستا په معاشره د مسلمانانو معاشره کې داسې علما موجود دي چې مغربي فکر فلسفه د اسلام نه ثابتول کوي. څه کوي؟ د اسلام نه ثابت کول کوي. نو دا ډېر خطرناک دغه دی چې ته د کفر اصطلاحات در راواغستل مولوي صاحبانو دنه ته اوس د اسلام سره برابر رکې. نو مولوي صاحبانو شپږمه وجه چې دا د دې فلسفې کې ډېرې زیاتې کمزوریانې دي، دې کې ډېر خباستونه دي، هغه مخې ته رانهلي. دغه شان ده کې اوومه وجه دا ده چې بعضې مسلم مفکرین په دې باندې پوه نه شول. دا درس به مخکې شروع کوو، درس به رسو مخکې. نو مولوي صاحب عبارت شروع کړه. پنځمه وجه جدید فلسفې د اسلامي اصطلاحاتو شکل او صورت بدل کړو. د جدید فلسفې د اسلامي اصطلاحاتو شکل او صورت بدل کړو. دوی یوازې خپل اصطلاحات دوی یوازې مولوي صاحبانو خپل اصطلاحات نه دي خواره کړي بلکې د اسلام د اصطلاحاتو هم خرابوالی کړی. مولوي صاحبانو هغه څنګه هغه داسې چې مستشرقینو مولوي صاحبانو کوم چې مستشرقین دي دوی مغربي فکر د اسلام په اصطلاحاتو کې استعمال کړی. دوی د اسلام تصور داسې پیش کړو کوم چې مکمل طور د مغربي فکر او فلسفې سره یو شان وي او د مغربي فلسفې د بنیاد سره موافق وي. د بنیاد سره موافق وي. نو مولوي صاحبانو اسلام هم یو نظریه د حیات لري چې د کې د څه په ذریعه فیصلې کېږي، د وحي په رڼا کې فیصلې کېږي مولوي صاحبانو. او دوی څه کوي؟ د عقل په پیمانه باندې فیصلې کوي مولوي صاحبانو. نو تاسو پنځمه وجه له پته ولګېدله. شپږمه وجه چې د مولوي صاحبانو د دې فلسفې دا چې څومره جدید مغربي فکر فلسفه د دې کمزوریانې مخې ته رانلي مولوي صاحبانو د دې مغربي فکر فلسفې په وجه انسان د خاندان نه محروم شو، انسان د پلار د مینې نه محروم شو، د مور د مینې نه محروم شو، د رور د مینې نه، د معاشرې د ژوند نه محروم شو، د ګاونډي د مینې نه محروم شو. یورپي معاشره کې دا بنګ یو بل تحفې تحایف ورکو که نه. کور کې چې ګاونډ کې څه پوښ شي نو بل ګاونډ ته ورلیږو که نه ورلیږو. دا ورکړه راکړه، دا مینه محبت، دا تحفې تحایف نه د هغوی محرومه دي مولوي صاحبانو. هغوی کم مسلمانان چې هغه ملکونو کې اوسېږي او هغوی کم انګریز ګاونډي وي هغوی کره تحفه ویسي نو واپس ورپسې جواب رالیږي چې د دې څونه پیمنټ شو. دا 100 روپۍ چې تا راولېږه چې بھائی دا تحفه ده
ژوند ته راشه د ازدواجي زندګي نه د ښځې او د خاوند د ژوند نه محروم شو بس صرف خپل خواهش او هغه خپل هغه د فطرت نه بس مړه محروم شو غټه خبره ده د مولوي صاحبانو څه شو د فطرت نه محروم شو د ټیک د دنیا او سوره د ترقی وکړه خو دی سره د مادي وسایلو د ترقی نه دوی څه شو دوی له چین او سکون نشته چین او سکون په دغه معاشره کې چې کم د وحي پرانا کې څه شی مولوي صاحبانو هغه تیار شي او هغه ته اصطلاحات الله رب العزت مقرر کړی دي لکه د سکون ژوند هغه کټیک دا غوي په خپل عیسایت باندې عمل وکي مذهب هم خود ساخته دي بیا مولا غشان سکون او چین نه ملوي سونه چې الحمدلله موږ مسلمانان په سکون او په چین کې وخت راو البته په موږ کې چې کوم مسلمانان به سکون او به چین د دین نه خبره دي خپل دین په اصول او عمل نه کوي نو هغه کې به د خپل ذاتی مسله ده دین کې اس مسله نشته ته په دین باندې ته مکمل عملو کا پرې د چې ته به سکون شي ته غریب نه غریب خو ته بسې د سکون نه مالامالي ما مولوي صاحبانو اس کله نه به مایوس کېږي او نه به درته مولوي صاحبانو اس غم او درد به درته نه وي مولوي صاحبانو نو شپږم وجه چې کومې کمزوریانې وي موږ چې وضاحت وکړو چې دوی د دې نه محرومه شو مولوي صاحبانو دی مخې ته رانغلي د جدید مغربي فکر او فلسفې کمزوریانې مخې ته رانغلي په یو فکر او فلسفه کې څه خرابیانې وي نو دوی ډېر هوښیار مولوي صاحبانو په دې جدید مغربي فکر فلسفې کې چې څونه دغه دي خامیانې دي هغه ډېر هوښیارتیا سره مولوي صاحبانو پټې کړلې هغه کمزوریانې یې پټې کړې اگر که څوک راوچت شي نو هغه پسې داسې پروپاګانډا وکړي چې هغه خاموش شي مثلا تاسو وګورئ دا غټ سیاسي مظالم مولوي صاحبانو ته صرف دی معاشي نظام ته وګوره په سود باندې نظام روان دی څه شی د وی مساوات دی په یورپ کې سره مساوات نشته دا سیمه تعالی دوکا کولو د پاره ده نه پکې مساوات شانه نه ترقی ټیک د دنیا د دنیا وسایل د پردو وسایلو دی قبضه کړي چا د ټولو مسلمانانو د ملکونو په وسایلو باندې دوی قبضه کړي دا خو ظلم دی کنه د بل انسان سره ظلم نشو ته د بل په یو چیز باندې قبضه کوو نو دا غصب نشو دا ظلم نه دی چې تاسو په ټول امریکا د عراق او د مسلمانانو د سعودي او د مسلمانانو تیل وچلول نو دا خو د نورو قومونو سره تاسو ظلم وکړئ مسلمانانو له دا څه کوي مولوي صاحبانو دوکه ورکوي نو دا کم مولوي صاحبانو د کیپیټالیزم دا نظام چې دی کم چې سرمایه‌دارانه نظام دی مولوي صاحبانو دا خو د ظلم نه ډک نظام دی ولی د سود نظام دی د کې تاجر آزاد دی چې په څه طریقې سره ته په خپل سرمایه کې سکه زیاتواله کې کوا کارخانو کې د مال تیاریږي مولوي صاحبانو چې هغه کې سکیږي د کارخانه‌دار پیدا وي دا عوامو پکې ډېر پیدا نه وي مولوي صاحبانو مثلا تاسو وګورئ دا غټ سیاسي مظالم معاشي جالي څنګه خور کړی دی د غریب او امیر په درمیان کې دا دومره فرق دی چې د دنیا دولت صرف د یو څو کسانو په لاس کې راتلل د یو تحقیق مطابق په دنیا کې د 80% آبادی سره صرف 60% دولت دی او د 60% آبادی سره د دنیا نو څه شو دا مساوات چې د دنیا د 60% خلکو سره د 80% دولت دی او د 80% خلکو سره د دنیا 60% دولت مساوات د کم ځای رااله اسی سکه عوامو له دوکي ورکوي مولوي صاحبانو دا دومره غټ فرق دی دولت صرف د یو څو کسانو په لاس کې دی دا ضروري ده مولوي صاحبانو چې تاسو موږ د مغربي فکر فلسفې نه خبر شو د دې خباستونه موږ عوامو ته بیان کو او کم هغه زمونږ رونه کالج کې چې یونیورسيټانو کې چې کوم پروفیسوران دي چې دا غوي د دې طرفدار دي د یورپ دا غوي لیکچر ورکوي زمونږ د بچو ذهنونو کې دا خبره کوي چې یورپ خو ډېر په ترقی روان دی ډېر هغه ټول نه غټ په ظلم په دغه روان دی په ظلمونو باندې دوی څه کړی دی دا خپل نظام روان کړی دی د نورو په وینو باندې دوی دا خپل څه کړی دی د مسلمانانو په وینو باندې دوی دا نظام قایم کړی دی نو دا هر یو که مسلمان هم شو په بل چا ظلم وکړي او د بل قوم مال غصب کړي مولوي صاحبانو بل سره ظلم وکړي نو دا به اسلام به دا څه کوي اسلام دله د دې اجازه نه ورکوي زموږ الحمدلله داسې پاک دین دی مولوي صاحبانو مسلم مفکرین پوه شولئ دا شپږم وجه وه اومه وجه دا د مولوي صاحبانو چې بعضې مسلمانان مفکرین مولوي صاحبانو په دې فلسفه باندې پوه نه شو والله ډېرې ښې نارې دي که نه ازادي ده مساوات دی او ترقي ده په دې باندې څه نه شو دوی پوه نه شو هغوی دپاره حاملین پیدا شو لکه اوس په دې وخت کې انجینر مرزا دی داسې غامدي دی هم د دې غامدي اکثر شاګردان لاړه څه شو دهریان شو ولی ازادي د بس پار چا اعتراض کوه وروره ما مذهب منه ما اسلام منه بس اټیکینګ کوه اخره کې څه شي بیا دهري شي مولوي صاحبانو بعض مسلم مفکرین د مغربي فکر او فلسفه باندې پوهانه شول بعض اسلامي مفکرین د مغربي فلسفه په پیژندلو کې خطا شو مغرب ته د دې حاملین ملاو شول او یورپ د دې لپاره خپل تربیت یافته کسان هم تیار کړل یا مولوي صاحبانو دې لپاره خپل تربیت
افته کسان چې کوم تربیت شوي دي بې تربیته نه دي لکه ګوره الحمدلله تاسو دلته کال تیر کو دا مغربي فلسفه مو ویله داسې نور تحقیقي مسایل باندې تاسو ته عبور حاصل شو تاسو اوس تربیه یافته یو جماعت جوړ شوی اوس که په هر ځای کې فتنه راوچتېږي تاسو به الحمدلله دونه استعداد به تاسو کې وي البته که تاسو دې موضوع ته توجه ورکول غواړئ مخکې بوځئ نو تاسو ته طریقه کار پوه شو تاسو هغه یو تربیته مو شو مولوي صاحبانو نو دغه شان ده کې دې مغربي فکر فلسفې داسې خلک تیار کړي دي چې دا څه کوي دا خبره مخکې بوتللی چې دې دپاره کار وکړي مولوي صاحبانو د اتمه وجه ډېره خطرناکه ده دا داسې خطرناکه ده چې څونه د اسلام نه مخکې چې څونه دغه راغلي دي فلسفې وي لکه قدیم یوناني فلسفه چې وه دا نورې چې څونه فلسفې راوځي او تر قیامته به راځي دا ټول نه زیاته خطرناکه ولې ده دا څومره فلسفې به چې راتلې لکه اول به درته صرف دا معقولاتو فلسفه ویم دوی به څه کول د مذهب د ختمولو دپاره به راووتله د مذهب د ختمولو دپاره نو کله به چې د مذهب د ختمولو دپاره شو نو دلته به ورپسې علما کرام راپاڅېدل په اجتماعي طور باندې نو هغه فتنه به څه شوه ختمه شوه دا وایي مذهب به د موجودي مذهب به ناکاره کړي څه به وکړي مذهب به د کار نه کوي دی وایي مذهب ورله مه ختموه مذهب نه ورله روح وباسه مذهب نه ورله طاقت وباسه د مذهب پس سره چې سربلندي راځي بس هغه ورله څه که بدنام که مذهب خو موجود دی خو د کار به نه کوي نو دا مذهب څه کوي مذهب نه ختموي مذهب ناکاره کوي نو دا ټول نه زیات خطرناکه وجه دا د مولوي صاحبانو اتم وجه جدید مغربي فکر څخه ډېر خطرناک دی چې دا مذهب مکمل طور باندې نه ختموي بلکې مذهب ناکاره کوي قدیم افکار به چې راتلل د مذهب د ختم کولو د هغوی به چې راله مولوي صاحبانو د مذهب د ختمولو دپاره به هغوی راوتل نو مذهبي طبقه به ورپسې راپاڅېده نو هغه ختم شو لیکن مغرب خو ډېر هوښیار دی دوی مذهب نه ختموي بلکې څه کي مذهب ناکاره کړي مذهب خو هغه شان اثر نه کوي کوم چې اثر کول پکار دي مثلا د مذهب هغه اجزا عبادتګاه منځ انفرادي معاملات دي یا مولوي صاحبانو راځه وایي زه به درله په وایټ هاوس کې افطار پالټي در کوم کوي ورکوي که نه ورکوي دا اوباما او دا څومره بوش او دا چې څونه خلک به تېر شوي دا اوس چې جو بایډن دی ډېره مخکې چې هغه بلو مولوي صاحبانو دوی څه کوي افطار پالټي درله په واشنګټن کې در کوي راځه زه به درله بس ته لمونځ کوه راځه او جوماتونه هم جوړېږي هر څه کېږي انفرادي معاملات دي بس کوه مولوي صاحبانو په دې باندې دوی اعتراضات نه کیو البته د اسلام پس سره چې بقا راځي په جهاد باندې د بدنام کو د دهشتګردۍ په نوم ورشه په جهاد سره اسلامي قوانینو نافذ کولو سره دا نه برداشت کوي ولو که په افغانستان کې ولې نه ولو که د دنیا په هر یو ګوټ کې یو مسلمان ریاست راپاڅېږي او دغه د اسلام د بقا راوستلو دپاره اسلامي قوانین نافذ کړي نو دی دا نه برداشت کوي نو دلته بیا لکه مخکې موږ ویلي که نه چې په یو سرحداتو کې یو قوم چې کومه فیصله وکړي دا به منلی کېږي نو د یو مسلمان قوم چې یو فیصله وکړي او ځان دپاره یو قانون کم قانون چې الله خوښ کړی دی او په ده باندې دا فیصله کوي نو ستا په خېټه کې څه درد دی دوی دا نه برداشت کوي نو دا قوانین پته ولګېدله چې دا چې دوکه د عوامو دوکه کولو دپاره دوی دا خبرې کوي مولوي صاحبانو وایي وګورئ مذهبي ازادي ده لیکن د مذهب هغه اجزا کوم سره چې د دوی قوانین چیلنج کېږي او په هغې سره د اسلام سربلندي راځي هغه قوانین دوی نه قبلوي یا مولوي صاحبانو اسلامي نظام مولوي صاحبانو اسلامي نظام دوی نه قبلوي جهاد نه قبلوي مولوي صاحبانو معاشي نظام د اسلام دوی دا نه قبلوي مولوي صاحبانو د مسلمانانو د مسلم دنیا ځان له شناخت دوی نه قبلوي لکه دوی چې مخکې دا 72 کې غالب ګمان کله چې ذوالفقار بټو صاحب ژوند دی دا شانته کې دا شاه فیصل صاحب و داسې نورو د مسلمانانو یو کوشش شروع کړی و چې موږ څه وکړو یو خپل اقوام متحده جوړ کړو یو خپل نظام جوړ کړو یو خپل تجارت هغه ټول چې څومره کم مسلمانانو حکمرانانو پای کې کار کولو هغه ټول څه وکړو چا پسې یو راپاسو چا پسې بل راپاسو هغه ټول مخې ځان له اوزګاره کړه اوس هم په مقدس مکه باندې د دنیا شپږ 50 اسلامي ملکونه دونه نر نشته چې یو مسلمان ور قبول کړي دې نه وروسته نور څه بېغیرتوب دی دې نه وروسته د بېغیرتوب به انتها ده ښه دې نه به موږ خفه کېږو به نه موږ په دنیا کې شناخت زموږ د سره شته دی نه زموږ شناخت د هغوی د غلام په طور دی زموږ شناخت به هله راځي چې موږ مسلمانان خپلو کې اتفاق اتحاد ورورولي د اسلام د جنډې لاندې راجمع شو نن خو ما ته په قومونو دونه تقسیم کړي یو قوم یو مسلمان قوم د بل مسلمان قوم ته صحیح سلام نه کوي خبرې ورسره نه کوي سوا د کنځلو نه ذهن سازي دومره شوې ده په سوشل میډیا باندې او په مختلفو طریقو سره چې مسلمان په دې کې بسړم کړی ته کافر او زه کافر او ته د پلانکي بچي او زه د پلانکي بچي نور دا نه وایي چې موږ خپل ځان له سوچ وکړو موږ ترقۍ ته سوچ وکړو موږ دا خپل مسلمان نسل ځان پسې کو روان کو تر چې د دې څه وکړو
دوی سره موږ مقابله وکړو دوی نه موږ په څه کې کم یو والله که په هېڅ کې هم ته کم یو په هر څه کې موږ وسایل زموږ د هر څه زموږ دی خو زموږ څه شی دی زموږ ذهن سازي داسې وکړه او دا لږ اوس دا قصه ډېره ورانه شوه چې د عوامو کې هم دا فتنه ورننوته یو مسلمانان قوم یو د بل مسلمان قوم سره دونه په لانجه باندې واړو چې مسلمان د مسلمان نه څه کوي اوس نفرت کوي والله که د سره جنت ته هم لاړ شي دا تاسو دا میډیا وګورئ که نه دا د افغاني او د پاکستاني دا قصې ته څونه ورکړي قسم په خدای دا چا ورکړي ده دا هم دې خلکو دغه ورکړي ده چې مسلمان په اتفاق کې رانشي مولوي صاحبانو نو دغه مولوي صاحبانو دوی زمنګ ځان له شناخت نشي برداشت کولی ځان له شناخت به د مسلمانانو څنګه راځي چې کله د ملا عمر رحمت الله علیه په خبره عمل وشي چې د اسلام سرحد څه شی دی 55 ملکونه دي دا به بیا کېږي بیا به زموږ ځان له شناخت والله که به یو دا یهودي موږ نه سر اوچت کړي والله که یو عیسایي موږ نه سر اوچت کړي او که موږ داسې په ګنډه تارونو باندې تقسیم شوي او داسې په قومونو تقسیم شوي هېڅکله موږ ترقي نه شو کولی موږ به همیشه د هغوی غلامي کوو او هغوی چې څه وایي موږ به ورته منو مولوي صاحبانو نو ځان له شناخت دوی نشي برداشت کولی ځکه د اسلام دا اصول د هغوی دپاره خطرناک دي جدید مغربي فلسفه کې خو مذهب موجود دی لیکن هغه دوی داسې مذهب دی دا اوسنی اسلام د هغوی د مذهب تابع دی د هغوی تابع دی ته خو مانه سر راوچت که چې هر ځای کې مولوي صاحبانو کوم اعمال چې دوی وایي هغه کوي او کوم اعمالو سره چې د اسلام سربلندي راځي هغه نشي برداشت کولی او بیا در باندې دومره اعتراضات وکړي چې څوک دی تپوس هم نشي کولی په دومره مختلفو نومونو د بدنام کې مولوي صاحبانو چې بیا د څوک تپوس هم نه کوي د اسلام په طور د مذهب دوی مني در سره خو اسلام په طور د دین مسلمانان نشي نافذ مولوي صاحبانو اسلام په طور د مذهب مني په طور د قانون او د دغې در سره هېڅکله دوی نه مني په دې خو پوه شوئ که نه نو په موجوده زمانه کې اسلام په طور د مذهب موجود دی په طور د دین قایم کولو ته ملحدین مسلمانان دا مسلمانان نه پرېږدي مولوي صاحبانو اسلام نفاذ قایم کړي دی وایي په زرهاو مذهبونه موجود دي ستاسو مذهب دی پکې هېڅ پروا مې نشته دی او ته باندې اسلام نافذ که بیا به دې پته ولګي مولوي صاحبانو نو دا هغه اتمه وجه وه چې ټول نه خطرناک او چې مذهب ناکاره کوي څه کوي ناکاره کوي موټر دی ولاړې ټیرونه والله وباسه هسې والله خان درا خان ده چې براډو را سره ده ټیرونو کې هوا نشته نو دا به وچلېږي نو چې د هوا دې ته ویستله د اسلام په څه سره چې په هوا راځي کوم سره چې شان او شوکت راځي هغوی د بدنام کو دهشتګردي ده جهاد څه شی شو دهشتګردي ده دا هم وجه دا د مولوي صاحبانو چې جدید مغربي فکر دا څه کوي مولوي صاحبانو د میډیا دور دی کم چې مظلومان دي دې نه ظالمان ثابت کړو کم چې ظالمان دي دې نه څه ثابت کړو مظلومان مولوي صاحبانو تورو نه سپین جوړ کړو سپینو نه تور مولوي صاحبانو عبارت په جدید مغربي فکر د میډیا په ذریعه د سپین نه تور جوړوي او د تور نه سپین په اسلام او مسلمانانو دومره پروپاګاندا کوي او زمونږ د خالي ذهن والا مسلمانان یې بیا څه کوي د دوی تصدیق کوي مولوي صاحبانو چې او دا ټیک ده او خاص کر علماء کرام ټارګټ دي څه دي علماء کرام ټارګټ دی علماء کرام باندې دومره پروپاګاندا کوي علماء کرامو خلاف ولې دوی پروپاګاندا کوي دې دپاره کوي چې راشه ته اوس الله ته کنځلې کوي او رسول ته قرآن ته اسلام سپکاوی کوي خلک دې نه پرېږدي راشه مولا بدنام کړه نو دا دین خلکو ته څوک ښیي مولا نو چې مولا باندې اعتماد ختم شو د مولا قدر د زړه نه ووتو نو بیا خو خبره ختمه شو چې مولا ته دهشتګرد او مولا ته تنګ نظر او مولا ته قدامت پسند داسې نوم نه د علماء کرامو مینه دا ضروري ده مولوي صاحبانو کن عالما او متعلما او محبا او خادما مولوي صاحبانو یا علم شاه یا طالب العلم شاه یا محبت کوونکی شاه یا خدمت کوونکی شاه فلا تکن خامسا مولوي صاحبانو دا مکیږه العلماء ورثة الانبیاء مولوي صاحبانو د علماء کرامو ډېر لوی مقام دی دا علماء کرام د اسلام محافظین دي تاسو ته لنډ مثال درکوم موږ کور د غل څوکیدار نیسو موږ کور دپاره دهشتګرد څوکیدار نیسو موږ کور دپاره قدامت پسند او داسې دا کوم القابات چې دوی علماو ته ورکوي دا موږ نیسو هېڅکله ورته نه نیسو موږ کور ته هغه سړی څوکیدار نیسو چې هغه څه وي موږ ته صادق او امین ښکاره کېږي نو دا دین چې د الله دی نو دې دپاره دا کوم علماء کرام دي دا الله ته خوښ خلک دي زموږ کور ته څوک خلک راځي مولوي صاحبانو کوم چې زموږ خوښ وي زما کور ته زما دشمن د سره راتلی نه شي دا کوم دا تاسو دا موږ چې دلته ناست یو دا د الله خوښ خلک یو یعنې را دي شي که نه په دې دنیا کې ډېر خلک ګرځي دا زموږ مسلمانان ورونه ګرځي را دي شي دوی د یوه ورځ دا تاسو چې کال دی جومات کې تېر کو د الله په دې کور کې هم تېر کو زه د دې علاقې خلکو ته هم را دي شي دوی دې پکې وسې روزه ولګوي دوی دې په دې جومات کې او تنګېږي به دلته نه به تښتي او موږ پکې څنګه
خوشاله یو ټول عمر د موږ د جمعات نه څوک نه وباسي او دلته قال الله او قال رسول دی وایو او خپل درس او تدریس دی کو والله کته ټول موضوع او دغه د الله مینه د چې الله موږ درا کړی او الله موږ قبول کړیو نو دا خلک هیڅ کله غلط کې دی نشي مولوی صاحبانو د دوی په نظر خو غلط دي خو د الله په نظر باندې دا غلط کې دی نشي مولوی صاحبانو مولوی صاحبانو زیات ظالم وي شاباش هغه د ټولو نه زیات خیرخوا پیش کوي او څوک چې د ټولو نه زیات مظلوم دی هغه د ټولو نه زیات ظالم پیش کوي او دا فکر او فلسفه ډېره خطرناکه ده د قدیم فلسفونه څومره فلسفو چې په اسلام حمله کړي دي دا په ټولو کې زیات خطرناکه مولوی صاحبانو دا فتنه څه ده خطرناکه ده نو چې دا فتنه ډېره خطرناکه ده د لپاره کار هم کول پکار دی لازم دی مولوی صاحبانو موږ به وایو چې د مغربي فکر او فلسفي تاریخي دور دا به پکې وي نو بیا به په اقوام علم به د الحاد اثر به بیا سبب وایو مولوی صاحبانو د مغربي فکر او فلسفي تاریخي دور د مغربي فکر او فلسفي دا ورته سویل دي ښا دا تاسو ویل دي تاسو یاد دي دا سبق ښا سر د مغربي فکر او فلسفي تاریخ د کوم وخت نه شروع شوی دی د مغرب د بیدار کېدو ابتدا د 15مې صدۍ نه شروع شو د 15مې یو منټ صبر وکړه 15مې صدۍ پورې کوم حدو شاباسي دا عهد قدیم کې د سو دا تاریخ دور د دوی تاریخ دور په د د نروسته د کیسې شو دا مارټن لوتر پکې تحریک شروع کو فرانسیس بیکن پکې هغه د هغه په باره کې فلکیاتو په باره کې ګلیول پکې پیدا شو د کې دا غټ خلک را پیدا شو ډیکارت پکې پیدا شو دا فرانسیس بیکن ډیوډ هوم دغه شانته کې جارجی کیوب دا چې غټ فلسفي پیش کړي ول زبانو دا خلک را پیدا شو ابتدا کې نو دی وخت دوی مذهب سکو پلته وو مذهب نه ول انکار وکړي زبانو مذهب خود ساخته او کنه خود ساخته مذهب او قوانین د فطرت هم پکې خلاف وو فلکیات مبارکه بچ دوی کوم تجربه کول هغه هم د بایبل خلاف راتلی هغه دا څنګه الهامي کتاب د چې د کتاب وي تبدیلی نشته دا موږ په خپل سترګو باندې وینو نو په دې وجه غسی شو د مذهب نه بسړه تور شو بس لاړه شو مولوی زبانو د الحاد په لار روان شو نو دا غ تاریخي ادوار دي چې کوم تاسو ویل دی عبارت و شابه مسلمانانو عروج په مزه او دی وخت پورې موږ په عروج کې مولوی صاحبانو زمنګ سو موږ د عروج زمانہ وتر د 15مې صدۍ پورې دلته زمنګ عروج په مزه په کمیدل شروع شو چې موږ په فرقو کې تقسیم شو او موږ څه شو مولوی صاحبانو هغه یوواله زمنګ نه ختم شو هغه د مولوی صاحبانو او د دنیا محبت زمنګ تراغه مولوی صاحبانو دی وخت کې موږ څه شو زمنګ چې عروج لاړو بس هغه بیا را باندې زورور شو سه پورې زورور دی مغربي دنیا په بیدار کېدو شو او د ته د جدیدیت آغاز وای د پروټستانت تحریک آغاز مارټن لوتر شروع کړو دوی ویل د بایبل تشریح حق صرف د پادری سره نه دی سره د انجیل تشریح کولای شي په دې تحریک سره د مذهب نه بغاوت پیدا شو او په دې دور کې برندر رسل مولوی صاحبانو تاریخ پیدایش دی 1878 کتاب مسائل فلسفه د جدید فلسفي آغاز وکړو او په دې دور کې په سیاست کې میکاوله فلسفه جوړ کړه د دې تاریخ پیدایش 1449 دا په اټلی کې پیدا شوی دی او په ساينس کې نکولس کوپرنیکس بس په لند ورته کوپرنیکس تاریخ پیدایش د 1473 دی مولوی صاحبانو وفات دی 1543 دا ماهر فلکیاتو مولوی صاحبانو دوی ویل چې د کائنات مرکز څه دی انور د زمکه نه ده دی وخت هم د نظریه د جدید ساينس نه خلاف و دوی ویل چې انور څه دی جامد دی ولاړ کائنات جامد دی لیکن نو ایډن هیبل ویل چې به د انور هم ګرځي اوس د اوس مکو د واسمانونو د انور کله چې د ساينس لاندې رسیدل هغه زین ته کنه نو دوی څه کوي مولوی صاحبانو اعتراض کوي چې قرآن ساينس نه خلاف قرآن یو نظریه د ساينس نه خلاف نه ده کله ساينس نه خلاف استاد پروفیسورانو استاد ساينسدانانو په کتابونه لیکلي وي لکه ډاکټر مورس بوکای مولوی صاحبانو چې هغه کتاب لیکلی دی بایبل ساينس او قرآن هغه ویل چې د بایبل کې سونه د فلکیاتو متعلق آیاتونه دي هغه ټول غلط دي د اسلام صحیح دي دا ضروري دی د کتاب په دا کې ملاويږي بازار کې خو نشته چې کوم ځای کې ملاويږي پی ډی اف کې ځان له ډاونلوډ کړئ د ګوګل نه او هغه مطالعه کوئ ضروري دی ډېر ښایسته کتاب دی ما سره مشته امام ځان له په دې طریقې باندې حاصل کړی دی مولوی صاحبانو نو د پکې دا نظریه پیش کړل نیوټن پکې مولوی صاحبانو د کشش ثقل نظریه پیش کړل دا نظریه د نیوټن ناسو د سره لګولې 10 سیو په برس را پریوتو کنه چیر دا سیو بر ولی نه لوزي چې لاندې راځي دا نظریه ټیک ده چې دا غلطه دا منګړه ده دا واقعیا خو هغه د نه کشش ثقل نظریه پیش کړي دا جسم څونه غټ وي دا بل جسم ځان ته راکاږي نو دا نظریه مولوی صاحبانو پیش کړله دغه شانته کې داسې فرانسیس بیکن مولوی صاحبانو پکې تیر شوی دی دا هم
مشهور سیاستدانو مولوي صاحبانو فلسفي د دې هر یو خپل فلسفه کتابونه موجود ده څه ترجمه شوي دي اردو کې او څه لا پاتې دي نو دا د دې فلسفونه لږ څه ناسه ځان خبروي د دې خلکو نو صاحبانو ضروري ده مولوي صاحبانو دا اوله فلسفه بله مرحله چې شروع شوه نو په 18مې صدۍ کې شروع شوه دا کوم دور دی مولوي صاحبانو شاباس نشاط ګوره الحمدلله اوس تاسو ته مبادیات معلوم شو د الحاد اوس تاسو ته د الحاد رد کول هیڅ مشکل نه دی دا مولوي صاحبانو دویم دور شروع شو دا د 18مې صدۍ پورې و بله مرحله شروع شوه د 18مې صدۍ نه شروع شوه او د 18مې صدۍ پورې ده او د دې مشهور فلسفه مولوي صاحبانو دا برنډر رسل هم من خبره لیکلې ده خدا هم د دویمې د نشاط ثانیه پیداوار دی ګوره تاریخ پیدایش سو دی 1878 دی کنه مولوي صاحبانو او د دې مشهور فلسفه ډیکارت کانټ هنگل برګسان د جان لاک او برکلی د داسې نور د مولوي صاحبانو ډیوډ هوم مولوي صاحبانو د هیومنزم بنیاد کې اوسو یو روایت پکې داسې دی چې دا هیومنزم خو بنیاد دی کنه انسان پرستی نو دا نظریه چا پیش کړې ده ډیوډ هوم مولوي صاحبانو ها او په 1711 کې ډیوډ هوم د هیومنزم بنیاد کې خود د عقل پرستی په باره کې کانټ یا مولوي صاحبانو کانټ چې دی د باقلیاتو کې کار وکړو دا فلسفه دي دا مشهور خلک دي او جاک روسو چې دی مولوي صاحبانو دا ماهر نباتاتو په نباتاتو یې کار وکړو په جمهوریت باندې دغه شان ته د کار وکړو د ټول د څه وایي جدیدیت وایي د ټولو ته جدیدیت وایي مولوي صاحبانو د مادي په اعتبار سره خو دوی ترقي وکړه لیکن د دې سره مغرب د انسانیت پرستی په لاره باندې روان یا مولوي صاحبانو د انسان پرستی په لار روان شو مطلب خواهش پرستی په لار روان شو د څه وایي د څه وایي انسان څه شی دی د خپل خیر او شر په تخلیق کولو کې مولوي صاحبانو دا څه شی دی منګ ورته څه وایو دا انسان ته اختیار ورکړل شوی دی که دا شر اختیار یې که دا څه کوي خیر اختیار خیر او شر څه شی دی متعین شوی دی مولوي صاحبانو ګوره چې تاسو د دې فلسفې نه خبرې یو سړی تا ته د دې خلکو صفت بیانوي ته ورته چې دلته د خیر او شر اختیار د دې سړي په لاس کې دی که دا جومات ته لاړو د ځان له دا جومات خیر وګڼلو خیر اختیار کو که دا شرابخانې ته لاړو د خیر وګڼلو ځان له شرابخانې ته دا شرابخانې ځان له خیر وګڼله بره په ده باندې بالادسته داسې قوت نشته چې نه تپوس وکړي چې شرابخانې ته ولېدلې موږ له څه ویلي دي وهدیناه النجدین تاسو ته لاره ښودلې ده فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بیا الله صفر ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضاه لکم کچری تاسو شکر وکړو نو الله رب العزت به څه کوي تاسو ته په دغه شانته کې لئن شکرتم لازیدنکم دا ځګڼه ایتونه دي مولوي صاحبانو په دې باره کې نو دغه د مغربي فکر او فلسفې تاریخي دور دی په اقوام علم باندې د الحاد اثرات مولوي صاحبانو انشاءالله دا به د خیره سبا وایي چې ټول مذهبونه دې په باره کې ناکام شوي دي او صرف اسلام د دې مقابل ولاړ دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین